نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما یو درخواست دی چې وونکې دې ته تاسو درس قرآن وایي نو د قرآن په باره کې دی چې اذا قرئ القرآن فانصتوا تاسو بیا غلي کښېنئ چاته به خیر علي نه وایي لکه میزبان ټیم چې دی مهمان ته به نه وایي اشاره به ورته کوي چې هغه ځای کښېنه هغه ځای کښېنه. دویمه خبره دا چې موږ به ټول ځان محتاج وګڼو چېرې ما لکه دې لږې اوبه راکړې ګیلاس موږ به ځان محتاج وګڼو چېرې زه د بونیر نه راغلی یم محتاج یم تاسو دلته څوک د سوات نه او څوک د ګیر نه موږ ټول محتاج یو او موږ د خپل کنډو په بنیاد باندې څه اورېدل غواړو. پرپز آف لایف مقصد زندگی دا زما ستا مسله ده بکری بیڑ گائے اور گھوڑے کا مسله نه وي د هغې نه سره اړو سره څه سوچ نشته چې پرپز آف لایف څه ته وایي او دا ځکه چې ګوړه اور گائے هغه بغیر د دې نه زندگی تیرولی شي ما تا نشو تیرولی. پرپز آف لایف مقصد زندگی په امریکا کې په دې پرپز آف لایف باندې یو ډسکشن و چې وټ از اور پرپز آف لایف یو ارتوپیډیک سرجن نه په جړا شو هغې ارګنایزر ورته وایي چې حضرت ولې هغه وایي چې I am 70 years old او ډېر شی پیسې مې وګټلې خو ما دا چېرته سوچ هم نه کړی چې وټ از مای پرپز آف لایف. نو چې تاسو دا خبره وکړه نو مهله جړا راغله چې ما خو دا 70 سال په دې کې ضایع کړو چې ما ته د پرپز آف لایف پته نه وه. وی اصل خبر دا ده چې کومو خلقو پرپز آف لائف نہیں مقصد زندگی نہیں وہ انسان نہیں ہے وہ انسان نما حیوان ہے. انسان ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی مقصد زندگی ہوگی. ودا ولې ودا ځکه چې هغوی ته د مقصد زندگی ضرورت شته نه غیر انسانانو ته کیونکہ ان کے اندر نہ تو حسد ہے نہ ڈپریشن ہے اور نہ انزائٹی. کچھ ایک گھوڑے کو اس پر غصہ نہیں آتا کہ دوسرا گھوڑا کیوں موٹا ہو گیا جبکہ انسان کو اس پر غصہ آتا ہے کہ میرا کلیگ کیوں اتنا بڑا ہو گیا اور میں کیوں پیچھے رہ گیا. تو ویلے چې حسد نامی بیماری زموږ سره شته ہے هغو کې نشته. اور بیا دا چې بہت سے جانور اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن بہت سے انسان اکٹھے نہیں رہ سکتے ان کے درمیان روز لڑائیاں ہوتی ہے. ډاکټران په یو یونټ کې جګړه کوي کریم اف سوسایټي ورته ته وایي که نه مولانو په جوماتونو کې جګړې او عوام په حصه کې پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی په هغې کې جګړې جبکہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ جانوروں کے درمیان ایسی لڑائی ہو چکی ہے. دې وجې نه د هغې ایشو دا نه ده دس از جسٹ یور ایشو چې ستا پرپز آف لایف څه دی. د پرپز آف لایف چې دی بیان د حده پورې خو هر سړی وایي چې زما پرپز آف لایف یو نیکي ده. ایز ا ډاکټر زه وایم چې د قوم خدمت به کوم خو ستا دې کرکټر ته چې زه ګورم ته خو د قوم خدمت نه کوې ته د جیب خدمت کوې. وی څنګه وی کوم ډاکټر صاحب چې د سهار نه ماسپښینه پورې سرکاري ډیوټي وکړي او بیا د ماسپښین د 2 نه د ماسخوتن پورې بیا کلینیک او پی ډي کوي او د هغې نه پس بیا سرجري شروع کړي د شپې په 2 بجې یا په 3 بجې کور ته راځي. وی دا صفا خبره ده چې د پرپز آف لایف چې دی صرف پیسه ده او دا دی هسې وایي انسانانو خپل پرپز آف لایف رزق ګرځولی دی ایک اکثریت د دې وجې نه ټول په دې پسې لګېدلي دي چې ہم پیسہ کیسے کمائیں گے اور اس کو وہ کہتے ہیں رزق کمانا. رزق بھی تو ضروری ہے لیکن رزق کو وہ دولت کی انبار لگانا
بیا دولت کے انبار لگاتے ہیں اور بیا دسی چې اے ډیو ټیم کوي بیم کوي او سیم کوي خپل لایف خپل صحت پکې ضایع کی ځکه چې دا غي پرپز اپ لایف چې هغه صرف منی میکر یا پیسې جمع کولی وستا یو څو لیول دی په دې وجه تا جج کوم چې ستا پرپز اپ لایف سره یو دې آر یو تھنکنگ آن باډي لیول ته په باډي لیول باندې تھنکنگ کې آر یو آر تھنکنگ آن سپیریچوئل لیول یا ته په روحاني لیول باندې سوچ کې آر یو آر تھنکنگ آن ایموشنل لیول ته جذباتی لیول باندې سوچ کې آر یو آر تھنکنگ آن انټلیکچوئل لیول ته د ذهانت په لیول باندې سوچ کې ادا خو ستاره ټیسټ نو پته لګي چې فرض کته ډیر جذباتی نو کله په یو سړی ډیر زیات مینه او کله د یو سړی نه ډیر زیات نفرت کې نو ستاسو جذباتی کیفیت نه پته لګي یو وخت زنده باد بل وخت بیا مرده باد وې دا ولې وې زنوم په دې بیکاز یو آر فالوینګ ایموشن او دی وجه نه موږ د غیره لپاره فارموله دا غرق کړی دی چې د دې دغه بسن کو اسسمنت دې ته موږ ای کیو وایو چې د ای کیو سره وکته په انټلیکچوئل لیول باندې سوچ کې ذهانت په استعماله نو شیطان ستانه ډیر زیات ذهینو نو دې ته بیا موږ آی کیو وایو چې ستا آی کیو سره هغه ته ټول سوچونه د پرسنل لیول ته باډي لیول ته دې ته موږ پی کیو وایو چې ستا سوچ چې هغه ټول دار چې ستا باډي څنګه ده نو ستا ټول سوچ په غړای باندې دی په ګوړه باندې دی چې ستا سواری څنګه او ستا غړای څنګه چولې ستا بوټان څنګه دي استا وسکټ چې دی دا میچینګ کوي کنه کوي او ستا گاڑی د دې لیول دی کنه ستا ټول سوچونه د دې مطابق دي کله چې ته دا سوچ کې کنه نو آپ جانوروں سے نہیں جیت سکتے کیونکہ باڈی لیول پر وہ بھی سوچتے ہیں اور آپ بھی سوچتے ہیں تو آپ سانپ کی طرح سونگ نہیں سکتے اور آپ بلی کی طرح دیکھ نہیں سکتے اور آپ گھوڑے کی طرح دوڑ نہیں سکتے نو ته شکست مو ځکه شکستا مقدر ده هر ته ضرورت نشته د کمبل ته کمبل زول دغه سکیم دوره غټ ده چې سړځي پاغه دومره اثر نه کوي او پاغه بيزي باندې دومره وخته دي چې کوه ورکیږي نه وکټ کې ته ولا کمبل په صادر پسې ګرځي ځکه د ویکس چې هغه ته چې د انساني بچي چې پیدا شي هغه د ټولو نه جاهلی او د ټولو نه زیات ویکس دي دای په مقابله کې د بيزي بچي چې پیدا شي یک دم پاسي پسکوره او یک دم مور لاړ شي جب کستا بچي چې د هغه 2-3 کال پورې هولي سولي په بل باندې ډیپند دي د دې وجه نه وایي چې والله الله الذي خلقكم من بطون امهاتكم اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ سمجھتے آپ بالکل جاہل تھے پھر بھی وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ تمہیں لرننگ میٹیریلز دے دیے کہ آپ سنیں سمعکم آپ لیکچر کو بھی سنیں تربیت گاہ میں بھی سنیں آپس میں باتیں نہ کریں اور توجہ دیں سمع ولکم السمع والابصار پھر آپ جا کے لیبارٹری میں تجربہ بھی کر لیں پریکٹیکل بھی کر لیں اور آپ نے جو لیکچر سنا تھا لیکچر ہال میں وہ آپ نے لیبارٹری میں جا کے پریکٹیکل کر دیا آپ نے دیکھ لیا والابصار والافئدہ پھر پریکٹیکل کا نتیجہ اور سننے کا نتیجہ دونوں کو کوریلیٹ کر کے آپ نے پھر فارمولہ بنا دیا اور پھر آپ کے بہت سے فارمولے آپ کے پاس آ گئے اور آپ بکری سے آگے نکل گئے کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے بکری جس لیول پر زندگی گزار رہی تھی اب بھی اسی لیول پر زندگی گزار رہی ہے لیکن جب آپ کا لیول آف لائف اور لیونگ آپ بہت بڑھ چکا ہے آپ ابھی امریکہ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ابھی کسی کو ڈرون حملے میں ہلاک کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے لرننگ مٹیریل کو جو آپ کو اللہ نے لرننگ ٹولز دیے تھے آپ نے ان کا استعمال کیا کو فرض کا تدا نہیں استعمال ہے دریرہ مطلب دے چستا پرپز آف لائف نشتا آپ باڈی لیول پر زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جانوروں سے جیت نہیں سکتے وې ته کله چې په باډي لیول زندگی کې نو ستا ژوند به ټول عمر په عدالتونو کې تیریږي یا به د چا رپورټ کړي یا به په چا رپورټ کړي وی ولې پروفیسر صاحب څه شو وی پروموشن شو اسسټنټ پروفیسر په سټیر راغسته دي دته انکریمنٹ ملاو شو دته ملاو نشو هغه ته الته پوسټینګ وکړو هغه په الته کې سټیر راوړ ټول وخت لري په فایلونو کې تیریږي ځکه چې یو ار تھینکینګ ان پرس ان باډي لیول او دا باډي لیول ستا پیو کیو نګیر چا پیره خبره ګرځي نو دی وجه نه ستا مقصد اپ لایف چې کته سر پیری وای کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے
نمازي ته خدا وای خو لیکن دا غیر چې ستا ژوندۍ ته ګورم نه هوته یا په پیډي کې یا ته سرجری کې ډاکټر صاحب لیټ راغی په خبر کې لینډینګ وکړو د کراچۍ نه مې په سو کوشو وې د شپې په 12 بجې فلایټ په هغه کوشو وې سیده کلینیک ته راغی ما ته کې سونه اندر کړو هغه سرجری وکړه بیا په 3 بجې وزګار شو وې د ماسوتن منځ په 3 بجې وکړو او بیا کور ته لاړ شو اسا 5 بجې بیا په میډیکل کالج کې راځه کمپوسټ په هغه کې ولاړو ستا پرپز اپلای په باډي لیول باندې دی اکو فرض کته وای چې زه په سپیریچوال لیول باندې اس کی وی بیا هغه نه پته لګی ته بر دنیا بهترین انسان دیو جن الله تعالی په سورۃ الذاریات کې وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه د انتظامی امور د پاره دی پیدا کړي ځکه چې انتظامی امور د پاره زما سره فورسز وو د ور ملائکه هغه ما وزه ما سره ما ته هغه ضرورت نو ما هو ليعبدون والا ما ته پکارو چې عبادت وکي د دې وجه ما انسان او هغه سره جن پیدا کو څنګه موږ انسانان یو موږ د انسان په لیول والو نو او دې په څه خطا کیږي دی وی کې نه خدای له ډوډۍ ورکوم د ټول سوچ دی د کمایې طرف ته دی نو ما اريد منهم من رزق ته ما چې وی کنه چې موږ ټول په دې کې انوالو ما اريد منهم من رزق زموږ عملګری خبره کوله چې په خا زموږ ډاکټرانو دا سوچ نو چې زموږ 1 لک روپۍ تنخواه بلکې موږ به وی چې کو زما تنخواه 1 لک روپۍ شو نو زه بالکل بیا پریکټس نه کوم نو اوس تقریبا د هر شړي 3 لک روپۍ دي او هغه بیا کوي مطلب چې دا مخکې د کوم خبره کوله دا یو خبره وا نو الله سوي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون مونږ ردینه پیسې نه غواړو ان موږ دا غواړو چې موږ له خوراک راکې دا ته چې چاله خوراک ورکې کنه پیر صاحب له چې دا گیفت وړي یا په مقبره باندې چې سجده یا چې څوک چاپی کېم دا به دې خو الله خو نه چاپی غواړي او نه دا غواړي چې مال ډوډۍ راکې او هغه چې دې کنه وای چې ما اريد منهم من رزق وما اريد ان الله هو الرزاق دیتے تو ہم ہیں المتین ذی القوہ فورس تو ہمارے پاس ہے المتین مضبوط تو ہم ہے نو ته فرض کا الو بستا پرپز اپلای نه کی چې ته په سپیریچوال لیول ژوندۍ تیرې وای زمو ما تم وای چې موږ په سپیریچوال لیول ژوندۍ تیرو ځکه موږ الخدمت کیو موږ خدمت ته کوو موږ په بیمه کیو ځکه چې زموږ د ژوندۍ مقصد څه دی لوگوں کے خدمت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا وہ آپ لوگوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں وراثه چې زر توخم سټانډرډ چې قران کوم ویلې نمبر 1 چې الذين يمشون على الارض هونا هغه خلق با په سپیریچوال لیول زندگی تیری چې داغي د زندګۍ نه عاجزی ټپکاوي داغي د زندګۍ نه غرور نه ټپکاوي وی عاجزی څه ته وي وی عاجزی دې ته وي چې خپل ساروي ته خپل واقعا چول باندې ځان بد نه کوي وی ډاکټر صاحب ته وای چې ردا مې خال ته بوزال ته کې یو دغه دا سنډه چې دا سنډه شي وی ډاکټر صاحب چې خبر ډاکټر دی لکړي هم دا ډاکټر صاحب ته وایا چې دا ولایتي سپیره ارزان سره روان کړو چې عمران خان سپی ګرځي نو ماته په ځان بد مطلب چې د سپی په ګرځول ته ځان بد نه ښکاری ا د خپل میخه په زندګو په ګرځول ته ځان بد ښکاری ته الو عجزای چې ته خپل ساروي ته په خپل وخوا چولو یا خپل باغه په خپل الوشل باندې ته ځان بد نه ښکاری چې کله ته وای چې خپل مریض لا د یورین لپاره د یورین ټیسټ لپاره ګلاس ورکول د باندې ځان بد نه ښکاری په خپل کیتیټر لګول باندې ته ځان بد نه ښکاری نو الو بتوي ايمشون على الارض هونا او بل واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې ستا کریکټر بیا دي سي چې ته په داعی نو توخ نه ځایږي نو چې کله یو جاهل وی جاهل څه ته وي چې هغه ان کیلکولیټډ ریاکشن کوي کم خلق چې کیلکولیټډ ریاکشن کوي نه مخکې سوچو کې بیا ریاکشن وکي او کم خلق چې ان کیلکولیټ یا مخکې ریاکشن کوي ورستو سوچ کوي دا څوک چې مخکې ریاکشن کوي ورستو سوچ کوي دته جاهل وي نو ډاکټر صاحب په لار روانه تیار وا باران شو نو خټې وډېره نو په لارې باندې چم دغه وسره ټارچ وسره نو په ټارچ باندې ښکته او لایټ دغه کو نو آن کو نو الته کې یو کس دوه کس راوچ وسره زنانه وا نو هغه ریفلیکشن دغه لایټ دغه پسترګو پریوت دغه ان کیلکولیټډ ریاکشن کو دغه ځای نه وته خو نه پیژند تیار وا وې د وایزیا سترګو ته مو واخه کړه ډاکټر صاحب ورته وی چې خیر دې تیاره دراو به خوېږي چې هغه کړه نږدې راغی نو اخذ یو سړی او بلته وی او هو دا خو ډاکټر صاحب
نو کور ته چې راغی نو هغې کور والا ورته ویل یو مریض راغلی او تا ته یې ویټ کړه خو ته لیټ شوې وی بیا نه راځي ما ته یې کنسل کړي ځکه چې هغه انکیلکولیټري ریاکشن امیډیټ ریاکشن یې وکړو دې ته جاهل وایي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د سره وخت نه تېرې وي یاره زما سره کار راته ډېر دی نو یو کیریان ته خپل کار کوه اکه زما دا لمن ته اخلې که نه مولانا مودودي او زه لیکلي وی جب آپ کا دامن کانٹا چپ جائے تو آپ کانٹے کے ساتھ لڑے نہیں بلکہ دامن کا حصہ کاٹ کر اس کے حوالے کر دے کہ یہ لے میں آگے جا رہا ہوں نو دی وجنا په فرض کته په سپیریچوال لیول باندې ژوندۍ تیرې کنه نو بیا به تر جاهلانو سره هغه یو کیسه به تاسو ته معلومه کنه چې ډنکی چې هغه د ټایګر ته وي چې سکای از گرین نو ټایګر وته چې سکای از بلو دوړو جنگ شو نو لاین هغه صدرونه هغه لور نو لاین چې ډنکی له سزا ورنکړه ټایګر له ورکړه نو ټایګر وته چې سکای از نت بلو ناغه وی چې اټ از بلو نه وی چې مال دې سزا ولکړه وی تعالی ما په دې سزا درکړه چې تر ډنکی سره ولې ولجاوي دي ډنکی خو ډنکی دی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هغه ته سلام وای راځنه کو فرض کته په سپیریچوال ژوندۍ تیرې بیا ور خبره یاره د یوت یې سره وسړی پر زول کوي او په اخر کې په جنگ شي نو چې په جنگ شي نو خو ته ګناه دی هغه ته ګناه نشته ځکه ته خو قرآن ویلو چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تبوت السلام وای او الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رات کے وقت اللہ کی محبت ان کو کمر لگانے نہیں دیتی وہ رات کے وقت اٹھتے ہیں اور آپ اللہ کی تہجد پڑھتے ہیں کو فرض کته په سپیریچوال کې دیتا حدیث کې مردار ویلې جیفتن هغه سړی جیفتن چې ماسوتن ودشي او سار چې نور راخي جن را پاسي دته جیف دا نه مردار په ځان ژوندۍ نه تیری دته شپې سار موږ خو څه خو چربانګم پاسي او بیا چې دا درې واړه کارونه کوي دا دغه نټرنل اکټیویټي وا نو ډایرنل اکټیویټي وایي چې وایذا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بیا هم د خدای نه یریږي وای خدای پاک چې زه دوزخ ته لاړ نشم په خدای زړور نه وي هغه نه کی چې تا په خدای زړور کی دا ګناه شي چې مړه چې ما نه بخي نو څوک به بخي زه په پیما کې یم دومره حجونه مې کړي عمرې لتلې ما او پیسې دوره ورکوم چنده ورکوم نو څوک به بخي دا ته زړور شوی دا سړی به زړور نه دی به بیا مو چې ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او بل دا چې هغه اخراجات ورپسې دا چې مارکیټ ته لاړ شي ډایرنل اکټیویټیز به دی اذا انفقوا لم يسرفوا په اعتدال باندې خپل خرچ کوي کله هغه کانفرنس پای کې هم دې ته ګوري چې انپوټ آوټپوټ سره دی کو د کور خرچې هغه ته هم ګوري نو کو فرض د پاکستاني نظامي چراتله هیڅ نشته او خرچې ډیر شي دي زه هرچا تنخواګانې بڑاوه ټول خلک موږ له تنخواګانې بڑاوه پیسې د کم ځای نه دي آی ایم ایف نه به قرضه والو قرضې له بس چل کو هغې له به نوره قرضه والو نو دې څه خو نه کېږي الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه اقتصادیت دا لفظ نه قسط دا قسط په خپل اقتصادیات ته وي تا اعتدال ته وي چې کله ستا خرچه او ستا بدني په اعتدالي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم من فقه الرجل الاقتصاد فی النفقه د یو سړي د پوی پته بر دینه لګي چې د په خرچه کې څنګه چې ټولې پیسې د درکې او هغه ټولې تا بار لګولي او بچو ته پکې اس پاتې نشي یاره یو پارټي مونږ کړو په هغه خرچه ډیر رااله نه ته مخکې کیلکولیشن کې کنه ځکه ته عباد الرحمن او عباد الرحمن چې په سپیریچوال لیول ژوندۍ تیری ناغه خرچه کوي او بل ورپسې دا چې غټو غټو ګناونه نه ځان ډیر ساتي س والذین لا یقتلون النفس ولا یزنون زنام نه کوي بدکاریم نه کوي او اخسو کوی نیم نه کوي انستیزیا ور کوي نو سره دا غمی چیرې انستیزیا نه ډیپ نشي کاغه آی وی انجکشن کوي نو سره دا غمی کاغه ډرایوینګ کوي نو سره دا غمی چې څوک را نه ونه لګي کا پارکینګ کوي نو سره دا غمی نو هر وخت سره دا غمی چې چا لایف شي ازمانه ضایع نشي دی خو چې من احیا فکان ما احیانا جميعا جميع خلا وی لکه ویل مرشو یره وی انستیزیا پی ډیپ شو نو ولې دی پی ډیپ کولا وې دته انستیزیا سپیشلیست نشته نو ولې ولا سرجری کولا ته بیا ګوري کنه دیو جن استاب هر وخت دا غمی چې زما د لاس څوک مړ نشي زما د لاس چاته نقصان نه راسي ولا يقتلون النفس او څوک بوجننا او بل ولا يدعون مع الله اله اخر د بل چا نه غواړي صرف د الله نه غواړي او بدکاری خو وړو کینه اکل لګه غلطی تی وشوا الا من تاب و امن فورا به وجرا غلطی وشوا وای چې د کیلکولیټډ پرسنالټی یو نه خبردای چې هغه فورا معافی غواړي چې ما غلطی وکړه کم سړی چې په خپل غلطي باندې کلک شو دا شیطان دی ځکه شیطان هلته کلک شو او هغه ډیفند کوله د پرسن هو ډیفندز کم خلک چې په باډي لیول ژوندۍ تیری هغه دا ډیفند کوي چې ستا کسانو بل چاله ووټ ورکو نو ته وایي دا څه دي لوټي دي اپردو کسانو چې تاله ووټ درکو نو ته وایي دا څه شی اواز دی ضمیر مطلب دا چې ستا سټیټمنټ دومره زر بدلیږي ځکه چې ستا خپل عقیده نشته نو هغه وخت به ته انصاف کوي بیا ورپسې وایي والذین لا یشهدون الزور
هغه مایلس و بالکل زینا چې الته کې دروغ مایلسي یا دروغ کاروباري زور ګناه ته وي هر د ګناه مایلس نه بزان ساتي د ګناه قول بم نه کوي نه دروغ گواهی بم نه ور کوي چې وسړی بیماری هغه ته به بیمار وي او چې وسړی بیمار نه هغه به سرټیفیکیټ نه ور کوي کنه چې را دی بیمار د 2 ورځې چوټي د لپاره وځي به در نه کوم ویجره را په ډیسیبل کې ولیکا نو عوام خو دې سړي کړه مونږ ته په ډیسیبل کې ولیکا چې ولیکول نو سعودي نه وزراله هغه ډیسیبل نه غسونه وسه ایبل کې ولیکا نو ډاکټر صاحب یې څه هغه خو زما ضمیر نشته ته چې وای ډیسیبل جوړ ډیسیبل هغه یو کس ماته یې را په دې جبه کې خو به سلوکنت نه مې را خبرې چې کینو خېلی بګي په دغه پورا راګر ډیسیبل کې تاسو رسو کې حساب کوي نو دی وجه نه ته چې دی لا یشهدون الزور چرته به هغه خبره نه کې چرته به هغه سرټیفیکیټ نور کې چې پکې مې دروغ ای تاسو سپیریچوال ژوندۍ تیرې هغه وی چې لګ مال او پیسې راکوي شر خو موږ هغه سي داسې خلکو ورکولې چیرې 2 روپۍ ورځ وا نو چې 20 ورځې چټي تعالی درکم چې 40 روپۍ مال راکې دا هو پیسو پسې دا لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما کې ودي سي مجلس باندې ورشه او خلک ډانس کوي یا خلق فوټینګ کوي یا خلق د بیزته خبرې کوي نو دې بده عزتمن سړي پشان دي هغه نه خاطر شي جنگ باندې جوړي الته چې پرځول جوړ کړ چې کم زیاده نه مرو کراما څنګه چې ګندن علي نه سړی خپل پیسې روچتي کی داسې به تل تیر شه ببل مقابله ورته وي چرته ډیر زیاته نه کوم نو ما سړی ته ورته ډیر زیات کنزل نه کول نو تا زول نه منې کولم مې په وخت کې تم نہیں بول رہے تھے شیطان بول رہا تھا یہ کیسے میں مولانا مودودی پہ وضع کے لیے کہی کہ جس کو غصہ آ جائے اس کے کندھوں پر شیطان اچل رہا ہے تو جب شیطان اچل رہا ہے تو یہ جو کر رہا ہے نا یہ شیطان کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے میں ایم ایس سے دستخط کرو نماتے ماں دستخط کرے میں یہ تم نے نہیں کیا ہے یہ شیطان نے کیا ہے وہ کیسے میں اس وقت تم غصہ تھے ہاں میں تو غصہ تھا میں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو اس وقت شیطان سب کچھ کرتا ہے اور یہ شیطان کی دستخط ایسے واپس لے گا دیو جن وی چې اذا مروا باللغو مروا کراما او بلا بلکې غټه خبره دی اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې د آیاتونو ډیسکشن کنا کله چې تربیتی کلاسي نو هغه ته وخت دی د سینه چاله د پلانیه ته په خیر आले هغه ځای ته کینا دې ځای ته کینا هغه د ځای نه کې بنی کنا اذا ذکروا بآیات ربهم دا آیاتونه بیانېږي ته دې ته لغوت کړه نو لم يخروا عليها صما وعميانا بعض خودي زوی مړه مونږ ډیر اورېدلې دي دا ته خپل لګ به بار پر استالونو باندې وګرځو نو اجازه استالونو مونږ قتل نو هغه لکه پلان کوي خط تقریر کوي تاسو نه اورې وې نه مونږ وې چې مړه مونږ هغه ډیر اورېدلې دي دام دې لم يذكروا مړه دا مولا دا خبره مونږ ډیر شی اورېدلې دي او یادا چې مال راضي او یادا چې مړه عمل پکار دی عمل په وینا چرته کار کیږي دا ټول هغه پروسیجر دي چې تا لم يخروا عليها صما وعميانا او بل چې خپل بچو سره غوي دا سینه یو خو شادي شوی دا سینه چې فیملی بیني فیملی وي هو الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا خزي به یزکه خدای کوي کنه میریټ وای دا سی باندې کوي چې 50 کال تور شهره ایو کوي بیا پریدي بیا بل کوي بیا پریدي ولې وی ایجوکیټډ وا هغه دا خو بیا ځان نه میړه کتلی نو بیا دا سخت تکلیف شي دیو جن دیو ته وای چې د بسې لا بیا خیر د بسې ازواج هم بیبیانه وي د سره د خپل بیبیم غمي او بل بسې لبنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا د خپل بچو به سره غمي چې کله تربیتګاه ته ځینو بچي برزان سره دی نو تربیتی کلاس په پور کې ارنج کوي نو زنانه ولا بزان له ارنج کوي د زنانه و اهتمام بزان لکې او هغه ته بد هغه د تربیت اهتمام وکړي مولوی سے په تقاری کې چې واړو جمعه ته وراوله وای چې امام حسن امام حسین به رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه ته بول او رسول الله صلی الله علیه وسلم وګو ته خطل نو کوستا وګو ته خطل نه څه چلو شو دی به انټروډیوس کیږي څنګه ردی سره په دې وجه نه وای دی وی چې ورزینا یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دی وداوی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما زه مشرما زه د ملکان ډیویژن مشرما زه کلی مشرما زه کور مشرما خدای ما ردی څخه خلق مشر کې چا متقیانی نو زه به تربیته کوم بیا متقیان شي کنه نو زماره مشری به الو مشری چې ز خپل فالوورز شي که زما بچی دي کا په دفتر کې زما سره ناس کسان دي هغه زما سوبارډینیټ دي وی پلان چې هډ اف د ډپارټمنټ شه دا ټول خلک په منظر واړه پلان چې هډ اف د ډپارټمنټ شه دي ټول خلک د حرامونه بچوس پیسې سوګنالي مخکې به خلک نه را تاسو به وزیری لګولا اوس دې چې راغله نو خلک وزیریالو لګي چې مخکې راشي دي ته وجعلنا للمتقین اماما چې دې شي چینج راولي وې دا کریکټر په چا کې چرالل دا سړی چې د پسپریچو د مقصد ژوندۍ وموندو الله مونږ تاسو نه رزق نه غواړو نحنو نرزقکم مونږ تاسو له رزق درکو البته دا خبره ده اولایک یجزون الغرفه بما صبروا دا یو ګران کار دی دا به الو تکي چې پتا کې صبر دی ته وي چې ته د انفیوریبل سرکمسټانسز سره گزاره کولای شي
چې کله فیوریبل سرکمسټانسز ان ته پس شي صبر کې چې ته سوای هغه کیږي خجی او خجی نه خو چې ته سوای هغه کوي نو کلاس 4 دی هغه راځي خو چې کله تا ته خبره وکي او ته بیا په هغه سوچ وکي د دې وجه نه د کار نه اور غرفه ته دله به مونږ بیا غرفه ورکو ځکه دا جزئی کړي وا اوس ولا مونږ بره بنگلا ورکو به ما صبر وي دا به څنګه کېږي وي دا بالو کېږي چې اصول دي چې ته په خپل ذهن کې کېږي نمبر 1 چې کته ښه سړی جوړېدل غواړي نو نمبر 1 شی دا دی چې فیډبیک ته به وخت دی فیډبیک چې تا ته میلاو شي هغه باندې به ریسپانس کیسه نه چې په پوزه باندې مچ نه پرې دی مثال په تور باندې حضرت عمر صاحب نه ته زورور نه کنه دی ویدار اگست میاشته زه ته هم دار محرم میاشته او د محرم میاشت مونږ ته دا دی چې په یکم تاریخ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو ناغه زور اور د 22 لک مربع علاقه وسره ستاره پاکستان د سره د لاس پاکستان چې یو ځای کې شهید چې هغه ته جوړ شي نو هغه په منبر باندې ولاړ دی خبره کوي فیډبیک تا ګوره سلمان رضی الله عنه صحابي دی وی ډونټ لیسن دی وته اسمعوا تاسو واورئ هغه وی نو وی ډونټ لیسن په کار د چې یو تاسو سپېړه دي تم بولې ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه د پرسنالټي مبارک وي اذا تکلم اسمع چې خبرې به کولن سړی به پویدو و اذا ضرب او جع کله چې به سړی سپېړه را پرې خو دا نو دړ به ډېر کوي ځینې سړی سپېړه زور اوره نو هغه سلمان له سپېړه را پرې خو دې شو کنه هغه ته وای سلمان ولې سلمان ته اول بدای ایکسپلین کې چې کوم کپڑے موږ باندې ډیسټریبیوټ شوی وي دا غینه خوستاج کمیس نه کېدو اته دور وګت کمیس هغه غوسته مطلب دا چې تا زیاته کپڑا غسته دا ناغه عبد الله ته وی دا غزوی عبد الله ابن عمر وی بچی ته جواب ورکا او چې کله هغه جواب ورکو ناغه ورته وی چې وس ټیک تا هغه وی چې بس ما خپل یې دغه چې دا کپڑا چې د لور کړي نو مطلب دا چې کته په سپیریچوال لیول مقصد ژوندۍ تیرول غواړي پرپز اف لایف غواړي نو الو وی چې ته تنقید ته تیار شي چې ستاسو سوکستا اصلاح کوي کاغه کشری کا مشری خبره ته بغوګ دی نمبر 1 دې ته وی فیډبیک دویم نمبر پتا کې دا صفت پکار دی ریفلیکشن مطلب چې سار به ماینه ته ودرېږي ماخام وی اینه دغه اینه نه ده ځان سره به حساب کې یاره بیګا سوره غلطه وشوي ما سوره نارواګانې وکړي د ورځې چې ما سوره غلطانه وکړي دا کومه قابل اصلاح ده نو چې کله مسیء النهار د ورځې چې کوم ګناه شوي نو ماخام به خدای معاف کړي او ماخام چې کو ګناه کړي نثار به ما کې دا بستا یو روټینی او سلورم نمبر خبره ده چې ډونټ کیچ د ورډز کوشش کوه چې په خلکو په الفاظو پسې مزه اکثر یو سړي له کار ورغلی وي زه به د املا ماته کم نه د سره د املا ماتولو څه سامان شته نه د تا املا ماتوي خو د هغه څه ویکیبلري دومره کمزورې ده چې د خپل غوسې د اظهار دپاره هغه نور الفاظ نه ورتلل نو هغه تا ته وي زه به د املا ماته کم نو زه به دې راکاږم نو ډي سي صاحب یو کس راولېږو موږ ناسو وی هغه وایي چې د خپې نه ونیسئ راکاږئ نو ما ورته ویم داسې وایي علم کوي نه نو هغې جرګې موږ ته خو وایي چې د خپې نه ونیسئ راکاږئ مینه خلق بعضې خلقو ته وایي چې ورشئ ښځه تې والئ نو خلق څه کوي ناکینګ کوي ورته چې راوباسه وی ښه نو واپس لاړم ډي سي صاحب ته وی هغه یو ډاکټر صاحب دی وی هغه خو موږ ته وایي چې لکه دا لم وایي خو کوي نه نو هغه ورته وی هلته وکیل صاحب ناست هغه ته یاره دی پوهه که کې سم به یې کړم نو هغه یاره ډي صاحب چې ته یې سمولی شي نو زه به یې سر سم کړم دا چې ډونټ کیچ د ورډز ستا زندګي به الو ښه تېرېږي چې یو سړي د غوږ چې ښځې خپل خاوند ته ووایي چې ما له طلاق راکړه وایي د دې اکچوال مطلب دا نه دی دا غواړي چې ته زما سره مینه نه کوې زما سره مینه وکړه نو چې دغه طرف ته ستا فکر ځي نو کله که ته مشر جوړېدل غواړې نو که فرض کړه یو سړي داسې غلطه خبره وکړه د هغې شاته چې کومه جذبه ده په هغې پسې ولګه او هغه جذبه ولرې مو کړه او د الفاظ بار بار ځان ته مه یادوه چې ګوره ما ته یې داسې سپکه خبره کړې او اخري خبره دا ده چې پهلې آپ سوچې اور پھر عمل کرے کومه خبره چې راشي نو ریسپانس وروسته ورکوه او بیا ریاکشن وروسته شو کوه بیا به خفه نه یې که نه ته مخکې ریاکشن کې او وروسته بیا سوچ کې نو هره ورځ به خفه یې اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين